أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، بشك متقيان وبدوي في جنات پباغنوكي وعيون أو پچنوكي ادخلوها بسلام وبویل شورتا ادخلوها داخل شیطاسو دے باغنتا بسلام پسلامتیا سرا آمینین او پا امن سرا دہر قسم افتنا ونزعنا ما في صدورهم او من با اباسو هاغ سجد دوی پسنو کی دی من غل دکینینا دحرسنا دحسدنا اخوانا او ویبدوی رونا رونا على سرر متقابلین او ناس بوی پا اغی تختنو یو بلتا مخامخ لا یمسهم فیها نصب نبور رسیگی دویتا فیها پدی جنتنو کے نصب حس قسم تکلیف ستڑی لوگا وما هم منها بمخرجین او نبدوی د دین وستلے کے دیشی نبئ عبادی خبر ورک بندگانو زماتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الغفور الرحیم چھ بیشکا زیم بخون کے او مہربانا وَأَنَّ عَذَابِي او بیشکا عذاب زما چھ دے هو العذاب العلیم دے ہغا عذاب دردناک ونبئهم او خبر ورک دویتا عن ضیف ابراہیم ببارد میل منود ابراہیم علیہ السلام کی اذ دخلوا علیہ ہر کلچ داخل شل دا میلمانا علیہ پدی ابراہیم علیہ السلام فقالوا سلاما نو پس اویل دوی چه سلام وایو پتا باندے سلام دیوی پتا باندے قال ابراہیم علیہ السلام اویل انا منکم وجلون بیشکا من یستاسن یریدن کی قالوا اویل دے میل منو لا توجل میریگا انا نبشرک بغلام علیم بیشکا من زیر درکوتا تا پیو حلق پوہ سرا اخیار سرا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائل ابشرتمونی آیاتا سزیر را کوئی ماتا علا امسنی الکبرو سرد دینا چرا رسیدلے دے ماتا بڑا والے فبمت بشرون پس دسسی زیر را کوئی تاسو ماتا قالوا ویل دے میل منو بشرناک بالحق من زیر درکوتا تا پرشتیا سرا پا حق سرا یا پا یقین سرا فلا تکم من القانتین پس تمکے گا دنا امیدی کون کنا قال ابراہیم علیہ السلام اویل وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ ننا امید کی در رحمت در رب خپلنا إِلَّا الضَّالُّونَ مگر گمراہان قال بیا فرمائل ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم پس صد پیغام ستاسو صد حغلوی کار ستاسو ایوہ المرسلون اے را لے گلے شو
قالو اویل دی میلمنو یا اویل دی را لګلې شوي پرشتو انا ارسلنا الى قوم مجرمین بیشکا منگ را لګلې شویو هغه قوم مجرمانو تا الا آل لوط مگر هغه آل د لوط علیہ السلام تنا هغه کور والا هغه خاندان د لوط علیہ السلام تنا انا لمنجوهم اجمعین بیشکا خامخا من نجات ورکون کیو دوی ټولتا الا امرأته مگر خزد دتنا قدرنا من مقرر کړی دا د دې د پارا انها لمن الغابرین چې بشکا وی بدا دا بیبی د حضرت لوط علیہ السلام د پاتی کیدونکو نا په عذاب کې